بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي پرون سبق کې منګه بسم الله الرحمن الرحيم ویلو پای کې اول منګه د با خبر وکړه چې باغ د لس مانو د پر ازي دل د کم معنا د با صحیح کیږي چې موږ ویلو چې درې معنی صحیح کیږي مېره اسم المبارک موږ وی چې ورستو به خبره کو چې په اصل کې سیمون او کو اسمون وو موږ د لفظ الله مبارک خبره کړو چې لفظ الله دا مشتق ته ک جامد دی عربي دی ک غیر عربي دی دا یاد ده کنه او د لفظ الله تعریف کړو او رحمان او رحیم باندې موږ خبره کړو اوس موږ وایو الحمدلله رب العالمین خو په دې الحمد کې دا الف لام راغلی دی تاسو په نورو کتابونو کې به هم دا الحمد رضی نو تاسو دا وپېژنئ چې اوله کې الف لام چې دی کنه د دې دوه قسمونه دي دا الف لام د کلمې په شروع کې نه راځي د دې دوه قسمونه دي یو الف لام اسمی دی الف لام اسمی انا مردو دی الف لام حرفی الف لام اسمی او دویم سره الف لام حرفی الف لام اسمی هغه الف لام ته وایي چې په اسم فاعل او د اسم فاعل په شروع کې راغلی وي او په معنا د الذي وي تاسو ویلو په اسماء موصولات کې پروز کاله چې من ده مهما ده او الذي التي اللذان اللذين اللتين اللتان اللائي اللوائي من او ما او بیا تاسو ویلو چې هغه الف لام چې په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې راغلی ابو په معنا د الذي باندې وي پوه شو دې معنی لکه الذي تاسو مثال ویلو الضارب په معنا الذي ضربا او المضروب بمعنى الذي ضربا نو په دې اسم فاعل او په اسم مفعول باندې په شروع کې چې کم الف راغلی الف لام راغلی نو هغه ته څه ویل کېږي الف لام اسمی څور دوی الف لام اسمی الف لام حرفي هغه ته وایي چې هغه الف لام په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې نه وی راغلی چې د اسم فاعل او د اسم مفعول په شروع کې کم الف لام نه راغلی نو هغه ته څه ویل کېږي الف لام حرفي څور دوی الف لام حرفي دا الف لام حرفي په دوه قسمه ده یو ده الف لام حرفي زائد او یو ده الف لام حرفي غیر زائد د دې د نوم نه هم پته لګي چې دا الف لام حرفي څه مطلب ده چې په اسم فاعل اسم مفعول نه راغله او زائد دا مطلب ده چې د دې په لری کولو باندې په کلمه کې څه نقصان نه راځي د دې په لری کولو باندې په کلمه کې څه نقصان او دا هغه الف لام ده کم چې د اسم جامد په شروع کې راغلی لکه القمر نو القمر په دې په شروع کې چې کوم الف لام ده کدا تلری کې او کله لګي او قمر سپوږمۍ ته وایي پوه شوي یا الحسن حسن د چانوم دی او د دې په شروع کې الف لام راولي نو ګر الف لام که پکې یو کني خو د دې په لری کولو باندې په کلمه کې څه نقصان نه راځي زائد شی دی زائد او دا کم الف لام دی کم چې د چا په شروع کې راغلی د اسم جامد په شروع کې د سکه د اسم جامد په شروع کې راغلی او دای په لری کولو باندې په کلمه کې څه نقصان نه راځي الف لام حرفي غیر زائد څه ته وایي چې الف لام حرفي وي او غیر زائد وي معنا د هغې په لرې کولو باندې په کلمه کې نقصان نه ځي او په راتللو باندې په کلمه کې فایده وي د دې الف لام حرفي غیر زائد څلور قسمونه دي څو قسمونه دي نمبر 1 دی الف لام جنسي نمبر 2 دی الف لام استغراقي او نمبر 3 دی الف لام عهدي خارجی او نمبر 4 دے الف لام عہد ذہنی الف لام جنسی الف لام استغراقی الف لام عہد خارجی او الف لام عہد ذہنی دې پر پوښوي دا ټول نه اول الف لام په څو قسمه ده پدوا کم ده اسمی او حرفی اسمی څه ته وایي اسم فاعل او د اسم مفعول په شروع کې راغلی وي دویمه خبره سره به وکوي چې د اسم فاعل او اسم مفعول په شروع کې راغلی او په معنا د الذي باندې وي او الف لام حرفي څه ته وایي چې د اسم فاعل او د اسم مفعول په شروع کې نه راغلی الف لام حرفي په څو قسمه ده په دوه قسمه ده کم ده الف لام حرفي زائد او الف لام حرفي غیر زائد الف لام حرفي زائد څه ته وایي
چې په لري کولو باندې په کلمه کې څه نقصان او الف لام حرفي غیر زائد څه ته وایي چې په لري کولو باندې په کلمه کې نقصان راځي د دې الف لام حرفي غیر زائد څو قسمونه دي څلور قسمونه دي کم دي جنسي استغراقي عهد خارجي او عهد ذهني الګ چې قبل ولته څنګه نه چیرې استاد رغونه پینشته نه سره پنسل شته نه سره کاپی شته نه لیکل کې تاسو ما ته دا وای تاسو په ذهن کې راغله دا خبره ما څنګه وکړه چې الف لام اول بسو قسمه ده تاسو ها الف لام بسو قسمه ده کم ده زر وای ته د کور نمبر ور را لګلې کسي چل شوې ده سهار دي ناشته کړو چې دې سکلو انا وخت را بزدلې وایا چې مې دې سکلې ده کنه دې سکلې ها خوب دل درځي سم مسله را تشته بیا ورې ته سینې ته تاسو روم ده ها وایا شابه الف لام حرفي په څو قسمه باندې ده کم ده زه خو به دې دیوال راوځم سبا که دا تل نه راتلو ولاړ به ها اوس دا څلور قسمونه چې موږ یادو کنه څلور قسمونه د الف لام حرف غیر زائد څلور قسمونه چې موږ یادو د دې لپاره اسانه طریقه دا ده کنه د دې چې لکه موږ به دا وایو چې مدخول د الف لام د دې ځای کې ځان د اصلي کوم مطلب د یادول لپاره مدخول د الف لام نو مطلب څه دی چې پچا باندې د الف لام داخل شوی د الف لام چې پچا باندې داخل شوی نه د سوی مدخول د الف لام دا مدخول د الف لام بخالی نه د خالونه یا باغه جنس او ماهیت او یا با افراد وي یا به سوي افراد وي که چرته مدخول د الف لام جنس او ماهیت وو که مدخول د الف لام جنس او ماهیت وو نو دې ته ویل کېږي الف لامي جنسي څه ورته وایي الف لامي جنسي لکه د دې څه مثال دی الرجل خیر من المرأة اوس د دې نه ستاسو خاص سړی او ستا خاص ښځه نه مراده ته جنسي سړی دا غوره دی د جنسي ښځې نه پوه شو به باندې افراد پکې نه دي خو جنسي سړی بهتر دی د جنسي ښځې نه او که مدخول د الف لام افرادو مدخول د الف لام سو افرادو نو دا افراد به خالی نه وي د دوو حالونه یا به کل افراد وي او یا به بعض افراد وي یا به کل افراد وي یا به بعض افراد وي که کل افراد وو نو دې ته ویل کېږي الف لام استغراقي څه ورته وایي الف لام استغراقي چې باغی مدخول الف لام نه مراد ټول افراد وي لکه موږ قرآن مجید کې الله تعالی وایي ولا عصر زمانه په زمانه باندې قسمی چې ان الانسان لفی خسر بشک دا ټول انسانان پس کې دي نو دا ټول چې ما معنا وکړه دا الف لام استغراقي معنا ما وکړه پوه شئ او که مدخول الف لام بعض افرادو کل افراد نو بلکې سو بعض افرادو نو دا بعض با د دوه حال خالی نه یا په خارج کې متعین وي او یا بنوي خارج کې متعین وي او یا په خارج کې متعین نه وي که په خارج کې متعین وو نو دې ته ویل کېږي عهد خارجي څه ورته وایي او که نه متعین نو بیا ورته ویل کېږي عهد ذهني لکه عهد خارجي څه مطلب و چې لکه زوی مې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي فعصى فرعون رسوله اوس په دې الرسول باندې الف لام داخل شوی دی نو د دې نه ټول رسولان مراد دي چې فرعون د ټول رسولانو نافرمانی کړو د یو خاص رسول نافرمانی کړو کنه او خاص رسول په خارج کې متعین دی کنه له څوک دی نو دې ته ویل کېږي الف لام عهد خارجي پوه شئ او چې مدخول د الف لام بعض افراد وي او بعض په خارج کې متعین نه وي نو دې ته ویل کېږي عهد ذهني څه ورته وایي لکه حضرت یعقوب علیه السلام قال چې زامن نغلل او ورته ارسله معنا غدا دې زموږ سره سبا ولېږه يرتع ويلعب وانا له لحافظون نو ورته سوي و اني اخاف زيريګما ان ياكله الذئب چې و بخوري دل رسو شرمخ وزدل کې د الذئب باندې الف لام داخل شو
نو ټول شرمخان به خوري که یو به خوري او هغه یو د په ذهن کې شته چې کم یو به خوري نو دا عهد ذهني دی لکه پوه شو پرې باندې نو اوس خبره څه شوله الف لام په څو قسمه ده په دوه کم ده الف لام اسمي الف لام عرفي الف لام اسمي څه ته وایي چې اسم فاعل او په اسم مفعول باندې په اسم هغه الف لام چې اسم فاعل او د اسم مفعول په شروع کې راغلی وي او په معنا د الذي وي صحیح شوله او الف لام عرفي څه ته وایي چې په معنا د اسم فاعل او اسم مفعول په شروع کې نه راغلی د دې الف لام عرفي بیا څو قسمونه دي ځا کم دي الف لام عرفي زائد او الف لام عرفي غیر زائد الف لام عرفي زائد څه ته وایي چې په لری کولو کې په ځای په لری کولو باندې په کلمه کې څه نقصان او الف لام عرفي غیر زائد څه ته وایي د دې الف لام عرفي غیر زائد څو قسمونه دي کم دي بیا د دې یادولو لپاره د الف لام عرفي غیر زائد د یادولو لپاره د دې سلو قسمونه د یادولو لپاره موږ بل لغښو باسره چې مدخول ل الف لام به خالی نه د دوه حالونه مدخول ل الف لام څه مطلب دی یعنی په کم اسم باندې چې د الف لام داخل شوی په کم اسم باندې چې د الف لام نو دا مدخول د الف لام یا به خالی نه د دوه حالونه یا به مراد سوي جنس او ماهیت یا به مفرد سوي افراد کني او ماهیت مرادو نه ته بیا سوي الف لام جنسي او کا افراد مرادو نو بیا به خالی نه دوه حالونه یا به کل افراد مراد یا به کل افراد مرادو څه دوی الف لام استغراقي او که بعض افراد مرادو نو بعض به په خارج کې متعین وي یا بني په خارج کې متعین نو څه ورته وي عادي خارجي او کلو متعین نو څه ورته وي عادي ذهني لکه باندې پوه شوي اوس په کوم ځای کې چې هم تاسو لکه الحمدلله په دغه کې وره الف لام نو په دې الف لام کې به خامخا وي کنه نو ته پوه شو چې دا خو الف لام نه لري آیا تعالی سبق نه راځي راځه اباس سدي تاسو پوه شو به خبر باندې ها الف لام عهد خارجي عهد ذهني په جندو ضرور پچا بس ولیکم صحیح دا زما سره خو نه دي دا ثالثي کتابونه بل چان راغستي پته نه دا چان راغستي نو ما ته پته نشته او یاد به شي ها زکیدا دا نمبر شته نمبر په کاغذ باندې ولیکه سبق امضا خوښه تاسو پوه شو به دې باندې ها په کاغذ باندې نمبر ولیکه دا نو مسره ولیکه ها دا څه وایم کچرته مدخول الف لام نه مراد افراد وي مدخول الف لام نه مراد څه وي نو یا به کل افراد مراد وي یا بعض افراد مراد وي که کل افراد مرادو نو دې ته ولګي الف لام استغراق ولګي راګیرول ټول راګیرول نو دې هم دا ټول افراد خپل سي راګیر کړي پوه شئ او کچرته مدخول الف لام نه مراد بعض افرادو نو بعض با خارج بعض با خالی نه و الله یا بعض افراد په خارج کې متعین وي په خارج کې متعین مطلب دا دی کنه چې زموږ په ذهن کې به आवाज نه بلکې په خارج کې به داغي وجود هم وي پوه شئ او که یا باندې کوو پکې جو هغه خارجي له کنو جواب هغه ذهني بیا هغه به دې باندې پوه شئ اوس د دې خلاصه ما ته یو ملګری په منډه باندې وایو کلس دوه واسي یو اها پاسه دا ګران نه آسان خبره ده وایا جی زر جی او په معنا دا دویمه خبره سره ضرور ده او په معنا د الذي جی جی صحیح ټیک ها او د دې په لري کول باندې ټیک ده جی لکه اوس ګوره پدې کې لکه دا الف لام جنسي ته زلري کم کرا نو لکه ما ته پته نه لګي کرا چې دا اوس دې نه څه مراد دي پوه شو دې ته یو سړی او دغه شان دي دا ان الانسان دا الف لام لري کما نو دې بیا پته نه لګي چې دې ټول افراد مراد دي یا د دې نه دا لري کم دا د خارجینه الرسولنا الف لام لري کما نو لکه معنی کې بدلواله راځي جی وای دا چې تاسو یو ځای زده کړل کنه په ټولو کتابونو کې به تاسو استادان اړې راړې وي بنئ وجه د حصر بریږي دا وجه د حصر بری سره وجه د حصر مطلب دا دی چې لکه یو د خبره موږ ته وکړه چې ټول افراد پکې راګیر کې نو مدخول الف لام ذا خالی بنئ د دوه حالونه یابتی مراد جنس او ماهیت وي افراد وي او افراد مراد ولا وې د دوه حل نه خالي یا کل افراد یا بعض افراد دي کل افراد چې دا استغراق استغراق دي کل افراد چې ټول راګر کړي استغراق معنی چې ټول راګر کړي
او بعض افراد چې مراد الله د روح من خارج یا خارج متعین یا خارج متعین نه وي دا خارج متعین دا عهد خارجي وي خارج متعین دا عهد زینه دا مثال نو بصریات کې سیدا وز دا خبره ده چې په الحمدلله کې دا الف لام راغله دا کوم الف لام ده صحیح دا ټول خبره مونږ د دې لپاره کوله چې په الحمد کې دا الف لام دا کوم الف لام ده نو تاسو به نور ځای چې دا الف لام جنسي ده الف لام جنسي نو چې دا الف لام جنسي چې بیا معنی دي څه کو چې جنسي صفاتونه جنسي تعریفونه د ټول ثابت خاص الله لره کا یاد دې مراد الف لام استغراقي ده الف لام استغراقي چې بیا معنی دا کو چې ټول افراد د حمد او د ثنا او د تعریفونو ثابت خاص الله لره پوه شو به معنی او یاد دې مراد الف لام عهد خارجي ده الف لام عهد خارجي چې ټول هغه تعریفونه کم چې د مصنف په ذهن کې دي ټول هغه تعریفونه کم چې الله تعالی د خپل ځان د پاره ذکر کړی دي اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي یا الله موږ ستاسو نعمتونه ستاسو تعریفونه موږ نه شورا کېرول ستاسو لکه څنګه چې تا په خپل باندې خپل ثنا بیان کړی دا نو څنګه کم چې الله پاک په خپل باندې بیان کړی دا هغه ته مراد دي لکه پوه شو به معنی الحمدلله چې کم الف لام ده په دې کې سو احتمال دي دا څه څه جوړې دي شي الف لام جنسیم جوړې دي شي او الف لام استغراقیم جوړې دي شي او هغه خدا هر په جدا جدا معنی کو دا هر په څه کو لکه موږ هم تور باندې موږ چې ترجمه کو الحمدلله سمانه کو ټول تعریفونه دا ټول به موږ سره وایو دا الف لام استغراقي معنی کومه پوه شو یا موږ جنسي صفات ثابت دي دا الله لپاره یعنی چې د صفت یو جنس ده او یو ماهیت او حقیقت دا ټول ثابت ده الله لپاره یا لکه پوه شو او یا ته خاص نعمتونه خاص تعریفونه مراد دي او خاص کم یو دي کم چې د مصنف په ځای کې دي یا کم چې الله پاک د خپل ځان لپاره خپل بیان کړی دي لکه پوه شو ها الف لام شو الحمد حمد څه ته وایي حمد ویل کېږي دا په لغت کې خو په معنا تعریف کول او په اصطلاح کې هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان او غيرها هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان او غيرها هو الثناء باللسان على جميل الاختياري جميل الاختياريه نعمتا كان او غيرها و دا په جواب باندې یې چا سره خو وکړل چا سره خو وکړل چا سره خو وکړل او دا هغه په جواب باندې تعریف بیانول دې ته حمد وي په جواب باندې دا چا تعریف بیانول هي د څه لګي په جواب باندې وثناء باللسان دا چا تعریف بیانول په جبه په ذریعہ سره على الجميل الاختياري په یو اختیاري په غوړه کار باندې نعمتن کان او غیره ک نعمت یو ک غیر دي لکه پوه شوي بیا په دې پسې بل حمد دا مدح هو مدح دي وثناء باللسان على الجميل الاختياري وغير الاختياري کې چې هغه د انسان په جواب باندې ک هغه کار اختیاري او ک غیر اختیاري دا تعریف بیانول ایو شکر دی وفعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالاركان خو دي نور د ضرورت څه سم د حمدیات له پورا ده حمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء نعمه كان او غيرها او د دې نور یو مدعا د یو شکر روایت ضرورت نشته الحمد لله نو اوس به موږ معنی څه کوو چې ټول تعریفونه دا کوم د الف لام کوم معنی بشي استغراقي او جنسي تعریفونه دا الف لام جنسي او بعض خاص تعریفات ثابت دي د الله لپاره الله لله خاص الله لرنو الله خو موږ معنی وکړه کنه رب العالمین چې هغه تربیت کوونکی دی د ټولو مخلوقاتو رب ویل کېږي تربیت کوونکی د په لغت کې تربیت کوونکی او رب چې کله مطلق ذکر شي یعنی بغیر د مضاف الیه نه ذکر شي نو مراد الله جل شانه وي او رب په اصطلاح کې ویل کېږي یو څه لرا تدریجن په قلال باندې کمال ته رسول یو څه لرا تدریجن معنی دا په قلال باندې کمال ته رسول یو څه لرا تدریجن په قلال باندې کمال ته رسول ګور الله تعالی موږ پیدا کړلو موږ خبرې کولای شوې
منګ نیول کولای شول منګ لیکل کولای شول منګ لوستل کولای شول منګ خو په دې نه پوهېدو چې جاړې نو څنګه به جاړې او اوبه غواړې نو څنګه جړه بکې او که نور څه ضرورت نو څنګه جړه بکې خو الله پاک به په قلاره قلاره باندې ګوره دا انسان چې دی نه د تربیت کوي لا اول دغه شان ورکوټواله بیا ځواني او بیا داسې مشرواله او بیا بوډاواله او اخره پورې نو یو څیز درجه په درجه باندې په قلاره قلاره باندې کمال د رسول د عرب دی عالمین د عالم جمع ده او عالم ما سوا الله ته ویل کېږي د الله نه ما سوا چې څوم دي ته عالم وای عالمین جمع ځکه ذکر کړی دا چې دا عالمین چې دین د لکه ډیر زیات دي لکه اتل زره مخلوقات ته ها دا څومره چې موږ دا تاسو بس مکه اسمانو باندې کړی دا چې یو عالم دی نه لو اتل زره نور دي رب العالمین داسې الله چې رب دې د مخلوقاتو نو داسې چې پکې ما وې نو ته پوه شوې چې لکه دا داسې چې پکې دی وې نو دا څه معنی بیا د موصوف او د صفتو نو که زه ترکیب کوم ځان لکه نه نو څنګه به کوم الحمد بسې الحمد ولې مبتدا ده نه کنه ځکه چې د کلمې په شروع کې اسم د کلام په شروع کې اسم راغلی دی د جملې په شروع کې سره راغلی دی اسم راغلی دی نه دا مبتدا شو او بیا لله کې د علم څه شری الله څه شری دا موصوف دی الله څه شری رب العالمین نو ګوره ما ویلو چې ورته کې راشي رب العالمین وګوره لولنه کې له معرفت ده او دویم سره معرفت ده نو دا به صحیح نو رب څه شو مضاف او العالمین وس مضاف سره خپل مضاف لینا صفت شو د سره پاره موصوف د پاره موصوف سره خپل صفت ده مجرور شو د لام جار مجرور شو د لام جار سره خپل مجرونه خبر زائد نه جوړی کرا ظرف مستقر متعلق شو په ثابتون پورې څه پورې ثابتون شی بفعل هو ضمیر پکې فاعل له ثابتون شی بفعل سره خپل فاعل متعلق نه جمله شبه جمله خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه وذا الحمد په دې باندې دا دو باندې دا پېښ ولې راغله دا مبتدا ده او مبتدا د سنوي دا مرفوعات نوي لله پرې باندې راځي ولې راغله د لام حرف جر د وجه مجرور ده رب العالمین دا ربي ولې مجرور ده نکنا ز مضاف الیه دا ربي دا مجرور ده د حرف جر د وجه مجرور ده سره وجه ګوره موږ چې وجه اعراب کله وایو کنه نو په وجه اعراب کې موږ څه ګورو په مرفوعات او منصوبات او مجرورات کې څه شی راغلی ده نو اته مرفوعات دولت منصوبات دو مجرورات دي پنځه توابع دي نو موږ به ګورو چې په اته مرفوعاتو کې پاتو ما په دولت منصوبات او په دو مجروراتو کې څه شی ده نو رب العالمین غزا دا مجر دا صفت نو صفت په مرفوعاتو کې په منصوباتو کې په مجروراتو کې یو په کوم نه کړه پوه نو موږ به چې دا رب العالمین دا مجرور ذکر چې دا مکسور ذکر چې دا مجرور به حرف جر ده مجرور سره حرف ته وی چې څنګه مجرور ده دا خو ما وی صفت جوړ کړه صفت جوړ کړه خو صفت په اخر کې بیا دا نه کو مجرور نه کو چې موصوف سره خپل صفت نه مجرور شو د لام جر پوه العالمین په دې باندې کم اعراب ده العالمین په دې اخر باندې خو زبر راغله العالمین په حالت کم حالت کې ده په حالت جری کې ده پس کې ده په حالت جری کې ولې ده ځکه چې دا د رب د پاره څه واقع کیږي د رب د پاره څه واقع کیږي او مضاف الیه سوي وس کتابه سو دغه کې چې رب العالمین په عالمین باندې خو په اخر کې زبر راغله نو اته ته چا خبره کړې ده چې حالت جری پای باندې زبر نشرت له دا ده په اسم متمکن په اقسامو کې جمع مذکر سالم سره اجا جمع مذکر سالم اعراب په حالت رفعی کې په واو ما قبل په حالت رفعی کې په واو ما قبل مضموم او نون مفتوحه سره او په حالت جری او په کسه په حالت نسبی او په حالت جری کې یا ما قبل مکسور او نون مفتوحه سره نه لګی دا په حالت جری کې ده او دا حالت جری په څه سره په یا ما قبل مکسور سره ده بلې پوه شوي والعاقبه للمتقین والعاقبه د الف لام په اوله کې په العاقبه د الف لام چې ده د الف لام عوضی ویل کېږي څور دی الف لام عوضی د الف لام عوضی مطلب دا دی چې مضاف حذف شي او د مضاف په زی باندې د الف لام راشي دل کې خیر العاقبه للمتقین اصل کې سو خیر العاقبه یا حسن العاقبه للمتقین او بهترین انجام ده د متقینو لپاره او بهترین انجام ده سره لپاره
متقی څه ته متقین د متقی جمع نه متقین د څه جمع نه د متقی متقی هغه کس ته ویل کېږي چې هغه د هر قسم ګناه نه ځان بچ کړي د هر قسم ګناه نه ځان بچ کړي متقین په اصل کې د دې ماده سره متقین ها تا قافیه دقه شان دي تا قاف یا بل سوی واو قافیه بیا قافیه نون دی بل نور به څه اقوال شته او چې چا ویل تا قافیه ده نو هغه ما ته ثابت کوي ولې چا واو قافیه ویل چا میم قاف نون ویل قافیه نون ویل څنګه ده ها واو قافیه ده په دې متقین کو واو نشته ده ها کم قانون ده وایا متقین دا سیغال کول غوړي متقین 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 متقون متقین حالتی نسبی جری ده او متقون چې نه ده سره دا حالت رفعی ده اصل متقیون وزن مفتعلون مثل مکتسبون صحیح متقیون کله چې د باب افتعال لفاق المیم مقابله کې واو یا راشي کله د باب افتعال د واو د فاق المیم مقابله کې کم قانون دی اتعد اتصر کله د باب افتعال لفاق المیم مقابله کې واو یا راشي او دغه واو یا د چانه بدل نه راغله نو دغه واو یا پس سره بدلو پتا سره بدلو ته پتا کې ادغام کو د باب افتعال لفاق المیم مقابله کې واو راغله کنه راغله او د چانه بدل راغله نو دا واو پس سره بدل کو پتا سره او تا پتا کې څوک نو سبا شي متقی یونا وسو یونا متقیون یدعو یرمی حصہ نمبر 3 چې هر کله هر غیا چې واقع شي د کسری ادواب مې هر غیا چې واقع شي د کسری د یا حرکت ما قبل د نقل کو چې نقل مې کو نو د شوې د شو نشي نه ویل کېږي ځان به ما جوړوي ها د شو کنه وس کومه قاعده ده نه کنه اجتماعي ساکنین او تاسو دا ویلي چې اجتماعي ساکنین به موږ حال چلو چې کله دوه ساکنین نشي لولنه به مد وي لولنه به څه وي نو دلته لولنه مد ده مد څه ته وي چې واو یا الف نه ما قبل موافق حرکت وي اصل موافق حرکت ده نو دا خبره غلطه ده دلته ولول موږ سوچ چلو یوسر والا قاعده چې هر هغه چې دغه مدغم نه وي او ما قبل دې زمي یا په سره بدلو نو دا واو بس یا وسه بلګي په واو سره نو سب شي متقون وسره شي اجتماعي ساکنین الله التقاء ساکنین الله ولا بګه مدد وګورو سب شي متقون او بیا متقین هلګه پوښوي او ماده سره وقایا ماده څه شولا وقایا ماده څه شولا وقایا تقوا بعض کې سو وقیا سو بدلې وقیا تقیا او دا واو په تاسو را بدل شوی دی مراه الارواح کې بدل وای چې واو کله نکله په تاسو سره بدلیږي او تقیا دا قانون خو تاسو ویل دی فعل ولا قانون پر ولدا ولکه مې د ثانیه کې ان شاء الله 26 نمبر قاعده ده را به په علم موسیقه کې خادین ولا عاقبه للمتقین او بهترین انجام دی دا بهترین معنی ما رسو کړلا دا الف لام عوضی چې الف لام د چا په عوض کې راغله ده د مضاف په عوض کې مضاف صاحب دل لګي خیر یا سو او دا حسن او للمتقین ثابت تر چر بارا د متقین د بارا ترکیب بسنګ دا خاصان ده العاقبه مبتدا او لا مرفوع جر المتقین مجرور جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو بچا پوره ثابتتون پوره بس پوره ثابتتون پوره دا کومه چې لکه عاقبت مؤنث ده نو ثابتتون به مؤنث راوځم ثابتتون چې فعل سره خپل فاعل متعلق ده شبه جمله خبر مبتدا خبر جمله عاقبت باندې پیش ولې راغله مبتدا را په متقینا په کوم حالت کې ده حالت جری کې او حالت جری پس څه دی یا ما قال موصوف ولا عاقبه للمتقین او بهترین انجام ثابت ته د چا لپاره الګا دا ثابت معنی بګی درس کومه هغه جار موجود چې بچا پور وځړم نو موږ ثابتون کړه ثابتون دا راغلي نه دي والصلاه على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين صلات په لغت کې په معنی دعا سره راځي
صلات په لغت کې په معنا د دعا سره راځي او کله چې د صلات په سله کې اعلی راشي د صلات په سله کې سره راشي اعلی راشي نو بیا دا غیر معنی بد دعا صحیح بد دعا لکه وصلی علیهم وصلی یا دغه د صلات په شروع په عوض کې چې کله اعلی راشي نو بیا دې معنی سوي بد دعا وي د صلات نسبت چې کله الله پاک ته وشي د صلات نسبت چې کله الله پاک ته وشي نو رحمت ته مراد وي څه مراد وي رحمت ته مراد وي او د صلات نسبت چې ملائکه ته وشي نو استغفار ته مراد وي او د مؤمنانو ته چې وشي نو بیا ته درود ویل مراد وي او مرغو ته وشي یا زناور ته وشي نو بیا ته مراد تسبیح وي تسبیح لکه ته صلی الطيور ای سبح تسبیح بیان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نو بری آیت کی د صلات نسبت الله ته شوی دی چې بهشکه الله صلات وای نو مطلب سره الله رحمت لګي موږ اللهم صل على محمد یا الله دعا وکا یا الله رحمت ولېګا یا الله رحمت ولېګا په محمد صلی الله علیه وسلم او چې کله د ملائکه ته د صلات نسبت شي نو بیا د معنی استغفار یعنی قرآن مجید کې الله پاک ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا چې دا مؤمنان لپاره استغفار کوي دا فرشتي او چې بندګانو ته وشي چې صلی ته درود وایي کنه صلوا علیه نو مطلب څه درود ویل صلی الله علیه و وسلم او چې کله مراد فرشتو دغه ته وشي مرغوته لکه صلی الطيور ای سبح نو بیا د مراد تسبیح وي والصلاه او درود کامله دي ثابت وي درود کامله دي ثابت وي علی رسوله پر رسول د الله باندې رسول په لغت کې په معنا رسون کې رسول الچی ته ویل کېږي قاصد ته ویل کېږي او پیغام دغه ته ویل کېږي پیغمبر باندې پیغام رسون کې پیغمبر در فارسی ټکره رسول د عربی ټکره او په اصطلاح کې هو انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام ومعه كتاب هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام ومعه كتاب لتبليغ الأحكام ومعه كتاب هو إنسان بعثه الله تعالى هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبلیغ الأحکام ومعه کتاب پښتو کې دا هغه انسان دی چې الله تعالی مخلوق ته را لېږلی دی د احکامو د رسولو دپاره او د هغه سره کتاب وي رسول او نبی په دې دواړو کې فرق دی نبی ویل کېږي عام پیغام لیږونکی تا نبی ویل کېږي عام پیغام لیږونکی تا او رسول ویل کېږي خاص پیغمبر تا انبیاء کرام 1,24,000 کم زیات دي 1,24,000 کم زیات سری انبیاء دي او رسولان دا 313 دي رسولان سری 313 رسول هغه ته وایي چې هغه ته نوې شریعت یا نوې کتاب الله تعالی ورکړي او رسول او نبی کې څه فرق دی رسول هغه ته وایي چې الله پاک نوې کتاب یا نوې شریعت ورکړي او نبی له الله پاک نوې رسول او د نوې شریعت او نوې کتاب نه ورکړي بلکې مخکنی چې کوم د نه دین وی مخکنی کتاب په باندې عمل کوي هغه پوښوي نو په دې اعتبار سره رسول خاص دی او نبی سره عام دی او په بل اعتبار سره رسول عام دی او نبی خاص دی رسول د فرشتو نه او رسول د انسانانو نه او نبی صرف د انسانانو نه د فرشتو نه په دې اعتبار سره رسول عام دی خاص منطق کې به وایي منطق کې رسول او به جنو لگا هو انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبلیغ الاحکام ومعه کتاب هغه پوښتنه به معنی پوره ده نو ګور نن سبق کې مونږ څه چل وکړو یو کو مونږ په الحمدلله کې د الف لام متعلق باس وکړو الف لام په څو قسمه دی اولو پس با کم دی حرفي او اسمي بیا مونږ د حمد تعریف وکړو داغه نه بعد مونږ د رب تعریف وکړو چې رب څه ته وایي او بیا مونږ داغه ترکیب وکړو او داغه سره مونږه وجه الاعراب وي چې بری باندې په اخر کې کم اعراب ولې راغله بیا موږ په العاقبه کې د الف لام مبارک خبر وکړه
او د متقین کې موږ صرفي تحقیق وکړو او د صلات دغه وکړو تحقیق وکړو او رسول جنین د تعریف وکړو لکه پوه شئ په دې کې تاسو اوس په کم ځای باندې نه پوه په کومه خبره باندې نه پوه د هغې ته زمانه تاسو کوئ چېرې په دې ځای باندې موږ پوه نه شو چې زه راته بیا ووایم